نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په ولار باندې روانو قبر ادیره و. د دې حدیث مطلب دا دی چې صبر په هغه وخت کې فائدہ کوي چې مصیبت راشي او ته چې بس الله بس الله چې سړي کړي زتا بيدار الله مال صبر راک الله زتا سره عظیم کوم وخت چې خبر شولې چې زوی دې مړ شو انا لله و انا الیه راجعون بس مونږ هم د الله الله ته بزو الله دې مال صبر استقامت راکړي. او حدیث کې راغلي د الله نبی ویلي چې صبر وکړه الله به جنت ورکړي. بس د الله په فیصله باندې بالکل راضي او یا میراث شوم او یا تبا شوم او یا هلاک شوم او څه به کوم دغه یو او زه به سکم او تربورارو ته وازي تاسو شي دا خپل تو خبره دا هیڅ خبره نه. نو صبر په کوم وخت کې د مصیبت په اولنۍ وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه حدیث ته مر النبي صلی الله علیه وسلم بامراه تبكي عند قبر یو زنانه په قبر خواته ناسته و جړلې یو عام نرم جړا ده چې بل څوک نه اوري یو چغې دی دا چغه ده ځکه د عام د نرم جړا ترغیب رسول الله ور کړی دی. قاسم چې وفات کېدلو ابراهیم وفات کېدو نبی صلی الله علیه وسلم جړلې صحابي ورته ته موږ منې کې کنه و یو چغې وال دی چې زما چینار لاله تلاړو موږ بس کو او یو عام درد دی در رحمت دی نو دی جړل نو فقال نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اتق الله واصبري خوري الله نه ویریږه صبر وکړه غم وکړه استقامت وکړه الله به اجر درکې مصیبت خو اسم راغلی دی. نو دا خزه خپه و دردمنه و یا خاون یا پلار یا ورور مړو قالت الیک عني فانك لم تصب بمصیبتي ولم تعرفه اخوش زما خوانه اخوش نه درته مصیبت رسیدلې ده او نه په دې مصیبت باندې پوېږي چې سړی ته مصیبت ورسیږي هغه باندې څومره درد یو چغې او سوري وږي اخوش زما د خوانه. بس نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعوت وکړو ته لاړو چې لاړو نو څوک خواله رااله یو سره نورې زنانه ناستې دي نو فقیل لها چا ورته وویله انه النبي صلی الله علیه وسلم ته خبرې د څوک دا خو رسول صلی الله علیه وسلم دا څوک رسول صلی الله علیه وسلم دې ځکه فائدہ به مخه شیخ عبد الغفور فائدہ به اتق الله واصبري دعوت کې بس خپل دعوت کوي اضافي کار سکار ملل مسله وې او دې ته ګورخه ولم تعرف دایلا پیژندل نو دي خزي چې دا څوک دی نو فقيل لها چاورته ویل انه النبي دا رسول الله دی معلومیږي دا دعوت کې شهرتونه بنه غواړي چې خامخا دې ته مشهور شي او ارسړه دې ته ومني او شیخ القرآن صاحب دی او شیخ الحدیث صاحب زمونږ شان دې بټکی پوېږي نه او تل زرمونه مخکې او تل زر ورسته 15 طالبان مخکې او 15 شاته او بس کیمرا راته ولګو غیر د کیمرې نه بیان نه کوم دا یو قصه شروع د اسنن سبا په نیټ او په واتس اپ باندې ارسړه شیخ صاحب دا سل په سل واوري موږ شیخ صاحب دې نه یو خو شیخ نشته ځکه بیان کوزه خالی دی به د جمعې موږ خرابېږي د الله نبی ګوره مشهور دی که غیر مشهور دی غیر مشهور دی خزه نه پیژني چا ورته ویل دا خو رسول الله دی شهرت به نه غواړي شهرت بیکاره شي دا خبره ځکه کوم د زمونږ بیان به خوريږي په دې نت باندې ملګری او هغه د دې خبرې سره واقف دوه قسمه میوي دي خاطر اخیرانه خبره ختمومه خوبانه ملیدل دا او بادام د دوه بوټي یو دی خوبانه یو ولوچه دا ټول د یخ نه یو شی دی او بادام کې خیال مکړي قلم څه بدلیږي خوبانه چې شنه شي کنه نو دا واړه دی الله ژوند لري سرمن بدل د دې بوټي نه واړې په دې ګټو باندې دا کنه دا خو کله دیونه پاتې شو فخښ ولا نو بس ورو به یو مرته پورته ګوري بل را شو کې است خوري کړی دا مچان میګیم پکې ولګي په میوه کې بیکاره میوه د داغ په اعتبار څخه خوبانه نه کاټن کې چې خراب شول خراب شي دا ولې دومره زر خرابېږي دشمنان ډېر دي دا مشهور ده ښکارا ده کنه او دې بادام ته پام کوي بادام پړډو کې دنه پټ دی کنه دی پټ پرو دی چاته نخکاری خو حاکم سے به بادام راوړه ملک کاکا وی ململه بادام راوړه طالب العلم پلار ته مالا بادام واخله نو بادام دغه ډېر قیمتي دی کنه لس کالم ساتل کیږي شل کالم ساتل کیږي هر قسم علاج هم د خوبانه شانت نه دی مشهور انسان نه غیر مشهور سل چند داخلي نو دا رسول صلی الله علیه وسلم شهرتونه والا سړی نه عام یو ساده مؤمن مسلمان د رب العالمین په ټولو بندگانو کې قیمتي انسانو دعوت وکړلو نو د خزه ته چا ویل انه النبي صلی الله علیه وسلم فاتت باب النبي صلی الله علیه وسلم دای په کې بلا فائدہ دا خزه چې خبر شو چې ما خو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه خپل کار کوه تا ته مصیبت نه رسیدل اوس موږ ته دعوتونه کې صح چې خبر شو خو ما نه خطا و شوراله د نبی صلی الله علیه وسلم کور خواته نو فلم تجد عنده بوابین پیردار پکې نو ولا تا نه تاسو کوم چې د ترافیک عسکري کنه ملاقات وسو کی
حالات خراب دي، حالات خپل خراب کړي. زمونږ د علاقه کې یو والی سی بلکا تاسو ټول پیژنئ جلال خان نوم وکنه دی بازار کې شال ګرځیدا کنه ماما ګرځیدا کنه هیڅ اسکر مسکر سره شال ګرځیدي او ساده غوندې سړی د اسې د خلک ځان ته لا پاس د سې چارو کې چارته بولې پلان کې سړی وي کوټه مې دغه زدي مرمۍ ده الله چې ټیم مقرر کړلو ولو کنتم فی بروج مشیدا بیا په معنی کوم نټینګيږي او کني معنی نو د امریکا سپینا معنی څه شو لغه پړقاره چې کولو دومره د مرنه یې رم نه د پکار نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه کې څومره